باطن پاکی گناہ د معصیاتنا پداس کیږي دا به توبه ها. حضور پاک علیه السلام فرمای التائب من الذنب كما لا ذنب له. توبه چې کله وباسي کنه د اخلاص نه الله جل جلاله خو خون کې توبه خلق دی نو لہذا الله به داسې معاف لکه څنګه چې ماشوم پیدا شوی ډول ګناي کوي. دا قسم الله جل جلاله چې کوم د محبت د چا سره کوي توبه کوون سره ولې کوي ځکه چې توبه کې تابعداري د الله راځه. کمالی شي خدا دې چې یو سړی ګناه د سړی نه ګناه وشوله او د بیت چې کوم د خپل خدای په پیژنو چې دا خو د الله نه فرمانی وکړه یا ما چې کوم دینو دومره وخت چې کوم دې ظلمونه کړی دي دا خو د خدای نه فرمانی کړي. الله هو بندګۍ خوشاليږي او بندګۍ ستاسو هندرا لکنه دماغ د کار شروع وکړه ته خیر شوي کنه رااله الله تعالی توبه ویسته او دا چې توبه چې د اخلاص نه ډکوا نو الله سوې د توبه خوشاليږي زه ډېر خوشاليږم. او ان الله يحب التوابين زه خو خوونکو خو ما چې کوم دینو توبه کوونکی او يحب المتطهرين او پاک نو چې کله په توبې سره د باطن صفا شو کنه ظاهر به خپل صفا کیږي ظاهر به خپل باندې دا معصیاتونه بشي د باندې به کوم دی ګنده داغ دا به ځان ساتي دا به د ګنده وګونه د بیلمازینا د بیودسینا به ځان ساتي د تعلق به د قران سره د مسجد سره راځي نو چې کله دا ځوان رااله نو بس به کامیابی حاصل شو. نو دې وجه نه چې کوم دی هر وخت توبه استل بکار دي ګناه په دې نه کول نه دي بکار چې رماته به مکمل اویږي زمانہ کا بس بیا و توبه وباسه اوس ګناه کوو بیا و توبه وباسه اوس ګناه کوو نه پخه توبه ها. یا ایها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا. توبه وسنګ واسي الله تعالی اخلاص نه ډکا او داسې توبه چې خدای پاک دا خطا میکړي د بیا به کوم دین نه نو توبه بهترین عمل دی ځکه الله جل جلاله فرمای فتاب علیکم بس قبول کړه توبه تاسو د سمر لوی دغه ظلم نه پسې ولا توبه قبول کړه د څه عبادت یې کړو د خدای سره شرکیت چې کوم دین وسکړو شرک او د وخت نورال چې موسی علیه السلام ته فرمایل چې راشي توبه وباسي الله جل جلاله چې کوم دی استاد توبه ته وسم پښان تر رحمان څه ته دی تر رحم څه ته الله دون رحمان او رحیم دا ځان له دا رحمان او د رحیم صفاتونه نه دي د سره د دومره غلطینو نه د دومره ګناهونو نه خطاګانو نه بیا متوي فتاب علیکم بس قبول کړه توبه تاسو انه هو التواب الرحیم بشک الله تعالی دې توبه قبل انکه دې رحم کا انکه دې